چې په نکاح کې څو فرض دي، په نکاح کې څونه سنت دي، په نکاح کې څو واجبات دي، نو دا زده کول پکار دي. نکاح یعنی واده چې څه ته ویل کېږي، چې په واده کې څو فرض دي. نو په نکاح کې 2 فرض دي، په نکاح کې 1 واجب دی، او په نکاح کې 3 سنت دي. دا هم ذهن ته راغله. په نکاح کې 2 فرض دي، په نکاح کې 1 واجب دی، او په نکاح کې 3 سنت اعمال دي. نو اوس راځئ چې فرض یې زده کړو چې کوم 2 فرض دي پکې. نو په نکاح کې 2 فرض دي، 2 ګواهان او ایجاب او قبول. 2 ګواهان دا یو فرض شو چې دا به په واده کې ضروري وي، یعنی فرض وي. او د ایجاب او قبول چې دا په نکاح کې چې دی فرض دي، دا 2 فرایض دي. په نکاح کې 1 واجب دی، هغې ته ویل کېږي حق مهر. چې حق مهر دا په نکاح کې کوم عمل دی؟ واجب دی کو فرض دی کو سنت دی؟ واجب عمل دی. او په نکاح کې 3 سنت عمل دي. 3 یو دا چې خطبه ویل. خطبه ویل دا خطبه چې دا نکاح دا په نکاح کې چې د سنت عمل دی. 2م عمل هغه کجوري شیندل دي. دا کجوري شیندل دا په نکاح کې کوم عمل دی؟ سنت عمل دی. 3م عمل د نکاح هغه ولیمه ده. هغه څه ده؟ ولیمه ده. نو ولیمه خوراک ورکول د خپل وس مطابق، ولیمه دا سنت عمل دی. نو دغه د نکاح په باب کې خبرې وي چې په نکاح کې 2 فرض دي، په نکاح کې 1 واجب دی، او په نکاح کې 3 سنت دي. دا به ټولو ته یادي.